د جاپان ډاکټرانو ریسرچ وکړو چې د انسان ولې بوډا کېږي، د دې څه ریزن دی، د دې څه وجه کېدلی شي. نو هغوی چې کله ریسرچ وکړو نو د انسان په دې باډي کې یو څیز ولیدو، هغه فلویډ یې ولیدو چې کله د 15 سالو نه واخله د 45 سالو پورې څه کېږي، یا د 40 سالو پورې څه کېږي، هغه پکې جوړېږي او هغه څه کېږي، بهېږي. تاسو ته پته ده فلویډ. نو هغه ریسرچ وکړو نو چې هغه دغه څیزونه پکې ولیدل چې د 40 او 45 سال نه وروسته څه کېږي، یو انسان باډي څه کېږي، کمزوري کېږي او د هغه څه کېږي، سر یې سپینېږي او کمزوری کېږي. نو هغه فلویډ چې دی نو هغه څه شي، بند شي. نو د دې وجې نه یو انسان کمزوری کېږي، هغه ډېر طاقتور فلویډ وي. نو د هغه د وجې نه یو انسان څه کېږي، جوان نشي پاتې کېدلی، ټول عمر دپاره یو شان نشي پاتې کېدلی. نو د هغه د وجې نه څه کېږي، یو انسان کمزوری کېږي. نو دا د جاپان والا ریسرچ و چې کوم موږ ته الله رب العزت مخکې ویلي دي چې زموږ دپاره هغه دنیا ده، موږ به په هغه دنیا دپاره څه کوو، کوښښونه کوو. موږ چې څومره دلته موږ ته الله پاک دین ناکړی دی، ښایسته دین ناکړی دی، که دوی څومره ریسرچ وکړي نو هم دوی هېڅ هم نشي کولی. او هغه صحیح ښیي چې ځکه چې الله رب العزت موږ له یو ښایسته دین ناکړی دی، موږ ته مخکې ښودلی دي بغیر ریسرچ نه، لیکن دوی ریسرچ یې کوي، لیکن هغه وایي ټیک دي، ځکه چې الله رب العزت په دې کې خپل غرض دی. د دې وجې نه یو انسان څه کېږي، ماشوم شي او بیا نوجوان شي، نوجوانۍ وخت له ډېر زیات ورکړي او د هغه نه پس یو بوډا شي او د زندګۍ څه کېږي، هغه دنیا ته لاړ شي. چې چا څه هم عمل کړی وي نو الله رب العزت ورله څه ورکوي، د هغه بدله ورکوي. نو زموږ یو ډېر دین ډېر زبردست دی، ځکه چې بغیر ریسرچو نه څه دی، موږ زندګي ښه ښایسته تېرېږي او موږ هغه دنیا هم ښه وي. که دغه فلویډ چې دي نو دغه د انسان په بدن کې بیا نه جوړېږي، نو د هغه د وجې نه یو انسان څه دغه یو څو خبرې وې چې ما تاسو ته وکړلې. او د انسان د جاپان والا کومه ریسرچ چې و نو هغه کومه سرچ چې کړی و نو هغه څه وشو، هغه دغه نتیجه باندې ورسېدو چې انسان ولې بوډا کېږي. نو موږ خو هغه زندګي ده، موږ به د هغه زندګۍ دپاره څه کوو، کار کوو، موږ به د هغه زندګۍ دپاره څه کوو، خپل ژوند جوړو. دا زندګي به هم ښه وي، هغه زندګي به هم ښه وي. موږ که د الله رب العزت قرآن شریف وایو، الله رب العزت په دین باندې ځو، نو د پیغمبر علیه السلام په طریقو باندې ځو، نو موږ به چېرته هم ناکامه نه شو. که دوی ډېر زیاتې ریسرچ وکړي نو انسان بوډا کېږي، انسان ختمېږي، صرف د دې وجې نه چې موږ هغه دنیا له الله پاک پیدا کړي یو. یو انسان په هغه دنیا کې څه وي، ټول عمر دپاره به نوجوان وي. په دې دنیا کې څوک نوجوان نشي کېدلی ټول عمر دپاره. نو دغه یو شارټ یو څو خبرې وې، ویډیو ضرور شیر کړئ او زموږ پیج سره ضرور فالو کړئ.